السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن یو خطرناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په کوټه کې د خلکو ډک پیلډر چې د ښایسته ځوانانو نه ډک و په چکر باندې روان و چې په لاره کې ورته د اکسیډنټ یو خطرناکه حادثه مخې ته راغله چې په هغې کې 15 کسان شهیدان شول او ډېر ګڼ شمېر سره پکې زخمیان هم دي. دا اکسیډنټ یې څنګه وکړو، څه سره یې جنګولی و، دا واقعه څنګه راغله، راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. خو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي مهرباني وکړئ زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره غنټې نشان وهئ چې هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو ښایسته ملګري رایوځای شوي په چکر باندې روان وو، د چمن نه کوټې طرف ته روان وو. فیلډر ګاډی ورسره و چې 13 تنه پکې ناست وو چې 15 کسان پکې شهیدان شوي دي او 8 کسان پکې ډېر زیات خطرناک زخمیان دي. فیلډر ګاډی ډېر زیات سپیډ سره خوشی کړی و چې د ګاډي بریک پیل شو او بې قابو شو چې لاندې خوړ یعنې یو غټې کندې ته پرېوتی دی. رسک والله هم را رسېدلي ولدي. دا ټول کسان د یو کلي وو، بلوچستان علاقې سره تعلق لرو. الله تعالی دې د ټولو مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو موږ ته هم پکار دی چې تیز رفتارۍ او د سپیډ نه ځان وساتو. د حکومت د بار تنبیه نه بعد تاسو هم بیا سپیډ وهئ، بیا هم خلک ډېر زیات ګاډی تیز چلوي. نو مهرباني وکړئ د تیز رفتارۍ او د سپیډ نه ځان وساتئ. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خواږه ورسره غنټې نشان وهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.